مکانا علیا اوچته مرتبه مولا ورکړه اوچته مرتبه. ادریس علیه السلام بارکه اختلاف دی بعضی علما و چې دی الله تعالی ژوندې اوچت کړی دی خو تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې کوم روایت کعب احبار رحمت الله علیه را نقل کړی دی نو دا اسرائیلی روایت دی اسرائیلی روایت دی یعنی د پخوانو کتابونو نه را نقل کړی دی تورات زبور انجیل د دې کتابونو نه روایت را نقل کړی دی چې ادریس علیه السلام الله تعالی ژوندې اوچت کړی دی او قرآن مجید صراحت سره نه دی ذکر کړی چې الله تعالی ژوندې اوچت کړی دی چې دلته کې دغه نه د ادریس علیه السلام ژوندې اوچتول مراد دی او اوچته مرتبه مراد دا وضاحت نشته دی چې ادریس علیه السلام الله تعالی ژوندې اوچت کړی دی اسمانونو ته دې کې اختلاف دی نو د دې وجه دلته کې کوم معنا کو نو ورفعناه او مون اوچت کړی دی هغه لره مکانا علیا اوچت مرتبه ته یعنی اوچت شان مولا ورکړی دی اوچت مرتبه مولا ورکړی دی. ادریس علیه السلام دا د حضرت نوح علیه السلام نه زر کاله مخکې راغلی دی د نوح علیه السلام نه زر کاله مخکې راغلی دی او د حضرت آدم علیه السلام نه وروسته د هغه پیغمبر دی او هغه نبی او رسول دی چې د الله تعالی د ټولو نه ډومبه 10 صحیفې ورکړي دي او دا اول هغه کس دی د ادریس علیه السلام چې دو په انسانانو کې د ډومبه هغه کس دی چې د الله تعالی علم نجوم او علم حساب د حساب د علم دا وت الله تعالی د معجزې په تور باندې ورکړو او د قلم سره لیکل دا د ایجاد دی کپڑے ګندل دغه نه مخکې به خلکو سرمونو دغه جوړول هغه به اغوستلې کپڑے د ټوکی دا کپڑے ګندل او جوړول دا د حضرت ادریس علیه السلام ایجاد دی. ناب تول دا طریقه را استل یو سیز تلل یا یو سیز ناب کولو دا د ادریس علیه السلام ایجاد دی. دغه رنګ اسلحه جوړول دا د حضرت ادریس علیه السلام ایجاد دی. دا اسلحه جوړول شروع کړل لومبه او د بنو قابیل سره پاغه باندې جهاد وکړ